وسلم نبيا وبالقرآن إماما وعدلا. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم لك الملك كله، يا محسن يا منعم يا منيب، يا محسن يا منعم يا منيب، يا قديم الإحسان أحسن إلينا بإحسانك القديم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. محترمون نازلين أمتيانو، نازلين محبوب أمتيانو، تاسو دا ناسا راتله دا ملاقات او دا یو بل ته د خدای د رضا دپاره مخونو ته کتل او د یو بل په حقله دعاګو ګرځېدل، دا د الله تاسو موږ ته مبارک او قبول وګرځئ. الله دې دې مجلس دا ذکر او تاسو دا د محبت دایره الله داسې قبول منظور کړي، د محبت دایرې ته یو دایره نشي رسېدی. الله دې دا محبت تاسو ته مبارک کړي. په هر صورت سره د دې ثواب اجر بدله الله د سید الابرار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بروح اقدس مبارک باندې ورسوي او د تمام صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، د ائمه مجتهدینو، تابعینو، تبع تابعینو، د محدثینو، د ټولو په ارواح دې الله ورسوي. چا چې موږ ته د دین دا سبق را رسولی، کمې کمې واسطې دي ټولو په ارواح دې الله ورسوي. او الله جل جلال دې د دې ثواب اجر بدله د خواجهګان شاه معین الدین چشتي رحمت الله علیه او د هغوی د مشایخو او د هغوی د اساتذو، د هغوی د اباو، د هغوی د اجدادو، د هغه سلسلې د چشتي د ټولو مشایخو په ارواح مبارک د دې ثواب الله ورسوي. الله ذو جلال د دې ثواب اجر بدله شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د هغوی د اباو، اجدادو، اساتذو، مشایخو او د ټولو مشایخو د قادریې سلسلې په ارواح مبارک ورسوي. الله د دې ثواب اجر بدله شیخ احمد فاروقي سرندي مجددي د هغوی د مشایخو، د هغوی د اساتذو، د هغه ټولو مشایخو د نقشبندي سلسلې ټولو په ارواح مبارک ورسوي. الله ذو جلال د دې ثواب اجر بدله د شیخ شهاب الدین سروردي رحمت الله علیه، شیخ مصلح الدین شیرازي رحمت الله علیه، د هغه ټولو مشایخو د سروردیې او د هغوی د ابا او اجداد ټولو په ارواح ورسېږمه. د ویسې قرني او د سلسلې ویسې ټولو حضراتو په ارواح ورسېږي. الله ذو جلال د دې ټولو باندې چې کوم رحمتونه، کوم عنایتونه دا په خپل فضل و کرم سره نازل کړي دي، الله د موږ ګناهونو نالایقۍ ته موږ ګوري، د هغې اصلاح که موږ ته هم راکړي. خدایه د هغه عشق و ګدار، د هغه محبت سړي هغه موږ ته هم راکړي ربه. الله زموږ ګناهونه تا ته څه ضرر نشي رسولی. ان ذنوبي لا تضرک وان رحمتک لا تنقصک. یا الله زموږ ګناهونه که ډېر زیات شي تا په خدای ته نقصان نشي رسولی، او که ډېر موږ چې کوم دی په موږ باندې ته رحم و کرم عنایت وکړي، نو ستا چې کوم دی په عنایاتو کې او ستا په رحمتونو کې څه کمی نشي راتلی. نو الله موږ ستا نه ستا رضا غواړو. خوږه ربه زموږ نه زموږ ته قریبه ربه، زموږ نه په موږ مهربانه ربه، زموږ محبوبه ربه، لا مقصوده لا محبوبه لا موجوده الا انت. یا الله موږ تا نه رضا یو خو ته موږ نه رضا شي. خدایه موږ تا نه رضا یو خو ته موږ نه رضا شي، ځکه چې زموږ له دې ایمان راکړی دی. څنګه چې ساده برخوردارو د صبر مسله وکړله، انشاءالله دا مسله اصل اسلام ده. شافعي طالبي رحمت الله علیه فرمایي چې ټول احوال او دا ټول چې کوم دی پړاوونه منازل د سلوک دا الله نعمتونه دي،
خو لوی نعمت دا دی چې بنده د خپل اصلاح کوشش وکړي. مصیبت په انسان راځي نو چې د الله د صبر توفیق ورکړي، انعام او شکر دې راشي، انعام ورته ملاو شي، وړوکی یې که لوی، خو دې ته دې سوچ کوي چې دا انعام ماله چا راکړه؟ لوی الله راکړه. نو دې شاکر په هر نعمت د الله وګرځي. شکر او صبر دا لوی مقام دی په خپل ځای. په هر صورت سره د صبر یو بله د اصلاح خبره عرض کوم. تاسو وخت ډېر خرڅ شه او تکلیف راغی، خو به هر لحاظ سره ستاسو دا حاضري او ستاسو دا انابت الله دا اوس ما غږوي. الله دې زموږ او ستاسو عمل په هغې نصیب کړي. لوی مصیبت په مصیبتونو کې د مؤمن لپاره هغه څه ده؟ غوسه. غوسه چې موږ د خپلې غوسې خیال وساتو. غوسه چې کوم دی دا ډېر لوی آفت دی. روایت کې راځي، حضرت مفتي صاحب دي دا ټولو علماو ته معلومه ده چې دا غوسه څه شی دی چې دا غوسه راشي بنده نه، دا جمرة من النار. دا غوسه چې کوم دی دا ثروت که ده لمبه ده د اور، او دا څه کوي؟ دا په زړه باندې ولګي، نو زړه جلوس کوي. زړه داسې دا لمبه پرې ورشي چې د هغې اثر په سترګو راشي. چا دی چې غوسه راشي سترګې سرې شي او ټول اعصاب یې ګډوډ شي. نو دا څه ده چې دا د اور دا عکس دا په دې شیشه د سترګو ولګي، نو د سترګې سرې شي، د ده نه دیوانه پند جوړ شي، دیوانه پند پرې جوړ شي. نو د دې به خیال کوي چې د غوسې حضور الله فرمایي او روایت کې راځي د خاصو بندګانو خپلو خاص علامې حضور الله تعالی په خپله ذکر کړي. والکاظمین الغیظ، زما خاص بندګانو علامه دا ده چې به غوسه ضبط کوي، غوسه به ضبط کوي. او دویمه دا ده چې والعافین عن الناس، زیاتې پرې راغي غوسې په وخت، دا غوسه هم په څه وجه راځي، انو به هر لحاظ سره دې د هغې عفو کوي، هغه خدایي هغه ته معافي ورکوي، کشر دي که مشر دي. او دا بل څه والله يحب المحسنين، الله چې کوم د احسان کوونکو سره محبت لري، چې دې د تکلیف ورکوونکي هم هغه سره هغه تکلیف رسوي، دی ورسره احسان وکړي. دا جذبه چې کوم دی روایاتو کې راځي سلمن قطعک، چې څوک در سره بایکاټ وکړي نو ته ورسره مواصلت کوه د خدای لپاره. او که چېرې هغه تا سره مواصلت کوي او ته ورسره مواصلت وکړې نو دا خو سړیتوب دی، دا خو څه صفت نه دی، دا خو سړیتوب دی. او دویمه دا ده چې څوک در باندې ظلم وکړي، زیاتې وکړي، په خبرو کې وکړي، په عزت اخیستو کې نور ظلمدار قسمت وکړي، نو دی د الله د رضا دپاره هغه ته معافي وکړي. او چې څوک ورسره بد وکړي دی ورسره احسان وکړي، نو احسن من اساء الیک. نو بعضې رشته دارو کې داسې وي که ته ورسره ډېر احسان کوې، ډېره مینه کوې که نه، خو هغه تا سره سلوک نه کوي، نو دا دویمه مجاهده ده چې ته ورسره سلوک کوې، هغه نه کوي ته ورسره کوې. د دې خبرو دا ټول د صبر مقامات دي. او د دې غوسې سړولو، د غوسې خوړلو لپاره حضرت علي بن حسین رضی الله تعالی عنه داسې د عربو محاوره چې نصیب به هم د نیکه نوم کېښوده، نو د حسین رضی الله تعالی عنه زوی علي نوم، هغه وضو کو، وضو یې کو، او هغه وخت کې چې کوم دی وداني او دا چې کوم دی خادم به و، هغې ورته کوزه اچوله، خادم چې کوزه یې ورته اچوله، هغه کوزه د هغې د لاس نه لاړه او د هغې په سر مبارک ولګېده، چې په سر مبارک ولګېده نو سر زخمي شو. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ابن حسین هغه داسې په تیزو سترګو ورته وکتل. غوسه راغله، غوسه ممنوع نه ده، خو غوسه بې ځایه کول دا چې کوم دی ممنوع ده. غوسه په بې ځایه مه کړو، دا ظلم دی، دا تا نه شیطان جوړ کړي
غصه چې بې ځایه راشي او بې ځایه استعمالېږي دې بنده نه شیطان جوړ کړي داسې شیطان ترې جوړ کړي چې د الله او رسول ته هم بیا نسبت کوي او د مور هم ډېره بیا ورکړي نو بهر نوحات سره غصه چې کوم دی خوړل غصه چې کوم دی ضبط کول دا د خاصو بندګانو علامه ده او چې بد ورسره کوي ورسره ښه کوي چې څوک ورسره بد کوي هغه سره احسان وکړي نو دا د ښو خلکو علامه ده به هر صورت سره هغې هغه کنیزه چې به هغه حافظه وه اسلامي ماحول و خیر القرون وقتو نو هغې ورته دا آیات وایي چې په تیزو سترګو یې ورته وکتل والکاظمین الغیظ زما داسې بندګان دي چې هغه یې غوسه خوري غوسه وله راشي خو غوسه خورم مطلب دا دی چې صبر کړي صبر کوي صبر لوی خزانه ده څنګه چې دې برخوردار وکړه د دې تفصیلات څوک ختمولی شي به هر صورت سره بیا هغه پوه شوه نه هغه ورته بل آیات وایي چې والعافین عن الناس عفو کوونکي وي د جرم کوونکو د جرم یا د خطا کوونکو نو چې دا یې ورته وایي دا یو آیات یې ورته چې والکاظمین الغیظ نو هغه چې کوم دی بلکل په دې باندې ورته وایي کظمت ما خپله غصه ضبط کړه نو چې ورته یې وایي چې والعافین عن الناس نو ورته وایي چې ما ته معاف کړې نو بیا ته هغه درېیم آیات وایي د علامو د الله اعلم هغه دا چې والله يحب المحسنين الله احسان کوونکو سره الله محبت لري دا د شان سره چې څنګه لایق احسان کوونکو چې دا آیات یې ورته وایي نه هغه ورته څنګه ضبط وکړو وایي د الله د رضا دپاره مې احساسه کړې هسې عرض مې دا دی چې غصه چې کوم دی دا دوی مصیبت دی او دا د دوی شر جر دی دا دوی شر جر دا دی چې کورونه په دې روانېږي خو وګوره یو خبره کوم که بهر سړی ډېر نرم وي او ډېر چې کوم دی بااخلاقي او ډېر چې کوم دی خوب زبانه وي لیکن کور کې د خپلو بیبیانو سره د خپلو میندو خویندو سره ډېر چې کوم دی نو بیا ډېر چې کوم دی نو زیاتې کوي او خاص کر په خپلې بیبي باندې نو ګوره که مالګه ترې زیاته شي نو دی که هغه د ناز ځکه د هغې د نانه ناز چې کوم دی لږ دا حق دی د هغې هغه تا ته جواب درکړي چې زما خو داسې خطا شوي وی دی په هغې باندې را باندې کړي او هغه چې کوم دی ټکو سترې کړي او هغه چې کوم دی ګوټ کې ژړا کوي د هغې د خپل پلرګنۍ څوک دلته ني او دی پرې رحم نه کوي نه الله څه فرمایي وعاشرون بالمعروف غصه به خورې غصه به ضبط کې خو خپل بیبیانو سره دې هم ضبط کې بې ځایه به ظلم نه کې د هغوی ناز به ومنې لږ دی لکه هغوی د دا ناز لږ د هغوی حق دی چې هغه د ناز د وجې نه جواب درکړي یا څه دی هغوی سره که معامل وکړي نو دا هغه ډېر ظلم دی په کور کې د خویندو سره د مور او پلار سره د دې غصې چې کوم دی نو ضبط وایي لکه چې کور ته موږ کورونو ته ډک شو نو دا ضبط ضروري پکار دی یو واقع لیکلی شي چې وایي یو هلک و پلار چې کور ته راغی هغه زوی ملازم و کټ کې پروت و نو هغه پلار ورته وایي چې ته ډیوټۍ ته نه تللی هغه یا بیمار و یا هسې څه عذر و نو راباندې کړی دی را باندې کړي دا بې ځایه غوسه دا شیطان ته جوړ شي را باندې وایي مور چې کوم دی د هغې چې کوم دی په شپږ میاشتې هغې خپله مینه دله ورکړې وي او کال پورې یو نیم کال پورې هغې چې کوم دی د مینه د خپلو پیو په ذریعې ورکړې وي نه د هغې خفګان ډېر یا غراله او هغې ورته وایي چې دا ولې دا نه کړې دا ولې ډکې دا څه کې ته هغه دی ولګېده هغې ورته دیم جواب ورکړ لکه د هغې ناز خو به د هغې منې که نه نو هغه دی ولګېده الفاظ یې ویسته نو څومره لوی کور تباه شو د دې وجې نه د غوسه کې صبر دا ډېر ضروري دی او غوسه چې کوم دی ضبط کول دا پکار دي شاه شرف علي تانوي رحمت الله علیه څخه یو کس راغی وی حضور
غصه ما کې ډېره ده او غصه خو لویه پت دی دا خو خاندانونه تباه کوي نو هغه ورته وایي چې فلاني ځای کې فلانی مولوي صاحب دی هغه څخه لاړ شه دا یې خبرې ومنله هغه څخه لاړ شه ورځې شپې ورڅخه نو مانه هېر شه نو څو ورځې چې تېرې شوې نو هغه غصې هغه عادت هغه بد اخلاقي ختمه شوه راغی شاه حضرت پدی تانوی رحمت وی حضرت دا خو ماته د غصې نه څه حدیث ویلی دی نه را سره د دې ذکر کړی دی نه راته څه ویلي دي اما نه خو غصه ختمه شوه وی ته نه خبر دا ته ما هغه سړي له لېږلی چې د هغه حلیم القلب و د زړه صابر و زړه الله صفت د صبر په زړه کې ایښی و نو هغه زړه اثر د هغه سره په ناسته ولاړه کې هغې پاکې د اثر و نو دا موږ تاسو یو بل سره کینو انشاءالله العظیم چې زما د تاسو ټولو کې بهتره او نږدې الله ته ټول دي هغه یې په وجه ما ته پیدا راسي دی ته به راځي زنده به موږ ته راځي او د الله د رحمت جوش به په موږ راځي نو هغه صرف هغه ناسته ولاړه باندې د هغه بد خصلت د غصې چې کور به یې موږ وبلو او بهر به یې موږ وبل کړو او شیطان به ترې جوړ شه ولې بکواس کوي بیا نو د دې وجې نه لوی سبب دا هم دی چې د غصې به خیال کړي اصل چې کوم دی د چشتیې سلسلې د حضراتو دا چې اصلاح ضروري ده نو ګوره که موږ ډېر ذکر و اذکار وکړو ډېر که نه خدای توفیق راکړي الله دې قبول کړي او دلته موږ وعاشروهن بالمعروف الله خو موږ ته څه کوي سفارش کوي چې ګوره دې بیبیانو سره په ښه طریقه په ښه سلوک ژوند کوئ موږ د الله سفارش خدای کې کېږو د هغې هغه ناز بیا نه منو او تاسو ګورئ چې د وینځې نه علي بن حسین رضی الله تعالی عنه هغه دا نه دی چې یاره دا وینځه ماته دا خبرې کوي دا غلام هم ماته خبرې کوي او نور هم تېز شوی نه هغه خبرې ته وکتل چې وړه ژبه ده خو خبره لویه ده زه به یې منم نو ګوره جي غصه چې کوم دی دا ضبط کول دا ډېر ضروري دی وعاشروهن بالمعروف خپلو میندو خویندو سره ډېر ښه سلوک ساتئ د هغې وجه دا ده چې کور کې ته غوبل کې بهر ته ډېر شهزاده ګرځه نو څه چلو شه هلته کې دې هر څه خراب کړل نه نو خویندو میندو سره انسان دی عجز دی او دویمه دا ده چې الله سفارش کوي چې وعاشروهن بالمعروف دا ټولې خبرې چې د بربادۍ راغلې دا په دې وجه نه چې موږ اصلاح د خپل ځان په د شریعت په اصولو نه کوو نو بیبیانو سره هم په ښه سلوک ګرځي داسې هلکان داسې ځوانان چې هغوی خوله هم بېبا کوي داسې هم چې کوم دی پیزي او زد و کوب کوي ابا مسعود رضی الله تعالی عنه صحابي دی هغه وایي ما یو غلام و او هغه نه به څه غلطي شوي نو هغه غلطي چې شوي و نو هغه و په داسې و زه بکم اتفاقا حضور صلی الله علیه وسلم چې په دغه غاړه تېرېده دی ولیده نو حضور اواز د غوږ ته راغی چې ابا مسعود الله اکبر علیک منک علیه څومره بلیغ الفاظ دی الله قدرت په تا غالب دی ستا د قدرت نه په دې وینځه باندې په دې غلام باندې نو د نبي علیه السلام خبرې او اواز هغه خو شفا وکنه د زړونو د ژوند د زړونو نه چې ژوند د زړونو نه هغه چې هغه واورېدل ما دې د الله د رضا دپاره ته آزاد کړي حضور ورته بیا روایاتو کې راځي او کما قال علیه الصلاة والسلام چې که چېرې ابا مسعوده تا دا غلام نه وی آزاد کړی نو ته به د اور په جهنم په سروت ته به چې کوم دی جلوس شوی وي نو غصه سړی په جهنم جلوس کوي څو صحابي خو ډېر لوی مقام دی خو هلته د حضور آواز او تعلیم د هغوی د زړونو ژوند و یکدم به نو دا مې تاسو ته اصل شی چې کوم دی د محبت دا دی چې موږ ظاهر خپل ښایسته کړو د شریعت سره نو باطن به په خپله سمېږي نو کورونو کې ګورې غصې یا بهر غصې بې ځایه غصه غوړل ضبط کول دا د الله د کوملو اولیاو چې کوم دی صفت دی او دا موږ تاسو کې خدای پیدا کړي
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي وارحمني ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تسلط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا. اللهم لا تسلط عليهم من لا يرحمهم. اللهم لا تسلط عليهم من لا يرحمهم. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك عن عقوبتك وبرضاك عن سخطك وأعوذ بك منك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مع الأبرار. اللهم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد معرفتنا وزد طاعتنا وزد شوقنا وزد عشقنا وزد علمنا وزد نعمتنا يا ربنا يا ربنا برحمتك نستغيث. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واصلح بها أحوالنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا يا ربنا يا ربنا بحرمة سيد المرسلين. آمين يا رب العالمين. وصلى الله